دنه خو نورې لارې خطا شولې. دی وایي چې زه عبدالله شاکر صاحب ته دا درخواست کوم چې د مفتي صاحب دغه لاره پرېږده، دی په غلطه لار باندې روانو. او بیا دا ظالم تر دې حده پورې ځي، دی وایي چې هغه قتل شوی دی. نو که زه چېرې تا له ویم چې ستا پلار مردار شوی دی، په تا باندې به څومره بده ولګي. د خدای ظالمه دومره یاره تا سره نشته دی. هغه د پښتو حدود دې کراس کړه. کم از کم ارمان چې تا کې لږه پښتو وی، تا کې لږ غیرت وی، تا کې لږ ایمان وی. اختلاف په خپل ځای، بلا ورپسې هغه اختلافات خو ته اول هم کول، اوس هم درله اجازت دی، خو کم از کم چې تا کې لږه پښتو وی. تا له موږ دعوت درکو، دا میشن شروع کړی موږ دې دپاره دی چې ته راشې، موږ تا ته هغه دین وښیو چې کوم دین جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته ښودلی دی. دا تاسو چې کوم رواجي دین جوړ کړی دی، دغه ملا لیکلی دی او هغه ملا لیکلی دی، په دې لیکلو باندې کار نه کېږي. نوره تا نه لار خطا شوی دی. عبدالله شاکر به انشاءالله ښه کلک په استقامت باندې ولاړي او ټول ملګري به ښه په غیرت او په نره او په ایماندارۍ ورسره ولاړي. ندیمه زړه به دې وچوي، زړه مه چوه، زړه به دې وچوي. دا میشن به روان وي. د مفتي صاحب کتاب هم را روان دی او تا ته صرف پور په دې باندې لګېدلی دی چې د مفتي صاحب محترم کله تعزیت و، په هغې کې د مولانا فضل الرحمن صاحب ورور راغی، مولانا عطاالرحمن صاحب راغی، د جی او آی د پېښور جنرل سیکرټري مولانا عطاالحق درویش صاحب راغی، د مولانا بجلیګر صاحب زوی راغی، د اکوړي لوی لوی مفتیان او علمای کرام راغلل.